افغانستان په دریم ټي20 میچ کې هم زیمبابوے له شکست ورکو خو په دې میچ کې د افغانستان بالنګ ایکسپوز شوی دی ځکه په دې میچ کې راشد خان نو چې د زیمبابوے لوبډلې په دې میچ کې د افغانستان 210 رنزونو پسې 201 رنزونه د زیمبابوے لوبډلې هم کړي دي د افغانستان بالنګ مکمل ایکسپوز شوی دی د راشد خان په غیر موجودګۍ کې یعنی دغه دا ثابتېږي چې راشد خان په ټیم کې نوي نو د افغانستان هغه رنګ بالنګ نوي راشد خان د افغانستان د بالنګ یو اهم پلر دی مکمل سکور کارت باندې خبره کو افغانستان په دې میچ کې ډیر ښه پرفارمنس ورکړی سپیشلی ګورباز او ابراهیم زدران اوپننګ 159 رنز پارټنرشپ کړی دی تقریبا یو سل شپېته پارټنرشپ دواړو په اوپننګ باندې کړی دی چې لومړنی وکټ د افغانستان په یو سل شپېته باندې تقریبا پریوتلی و سکور کارت تاسو له سکرین باندې الریډي ښکاری افغانستان په شل اورونو کې 210 رنزونه کړي دي او درې کلاړیان اوټ ګورباز په دوکم 50 بالونو باندې اتکم سل رنزونه کړي سنچري نه ګورباز پاتې شوی دی چونکه ګورباز سره موقع وا چې د ټي20 لومړنۍ سنچري د زیمبابوے خلاف رجسټرډ کړی و بیا ورپسې ابراهیم زدران په یو کم 50 بالونو باندې 70 رنزونه کړي دي چونکه د سټرایک ریټ کم دی سٹارټ کې د خلک یو خو په اخر کې د بالونو نه لګ ډاټ راغل د سټرایک ریټ کم شوی دی صدیق الله اتل په 15 بالونو 15 رنزونه کړي دي خ اننګز کړي دي نټ آوټ هم پاتې شوی دی 203 سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي دي شاهد الله اتو بالو باندې لس رنزونه کړي دي او اوټ شوی هم دی نبی یو بال وخل دی او پاغه هم یو رنز کړی دی د زیمبابوے د طرف ویلینګټن مساکټ زادري اورونو کې درې ډیر شوي کټ یومنا نګرا واسلور اورونو کې سلويخ یو وکټا بریډ ایونز سلور اورونو کې درې ډیر دو وکټ خبالنګ بریډ ایونز کړی دی 10 ماپوسا دو اورونو کې درې ډیر رنزونه ډیر زیات ایکسپنسیو بالنګ کړی دی سکندر رضا سلور اورونو کې شل زبردست بالنګ سکندر رضا کړی دی ریان برل درې اورونو کې 2 کم 50 دا غریب ډیر زیات ډبول دی بیا ورپسې کومګر زیمبابوے بیټینګ ګورو د افغانستان بالنګ ګورو نو تاسو له خپل اندازو شي چې د افغانستان بالنګ څنګه ناکام شوه دی بریان بنټ په یو درش بالونو باندې درې کم 50 رنزونه خو اننګز بول زوې ما ډیون مایرز پاتو بالو 15 چې د رن اوټ شوه دی برندن ټایلر سلور بالا سلور سکندر رضا کپتان سے په یو کم 50 بالونو باندې یو 50 رنزونه کړی دي چې نبی دې بول کو ډیر زبردست لګي او ډیر خپل بیټینګ روان کړو کده ولاړو د میچ ډیر په اسانه باندې افغانستان بایللو او زیمبابوے د میچ ډیر په اسانه باندې ګټل او کچری دې ولاړو خو نبی بیا دې بول کو نبی له کریډټ زی د میچ ګټلو کې ریان برل په 15 بالونو او ودر رنزونه چې مجيب دې بول کړی دې ډیر زبردست طریقې سره لګي او ګوري په 15 بالونو او ودر رنزونه د جوړ کړی دي تاشنګا په 19 بالو 28 رنزونه کلایو مدان دې 15 بالا سلور بریډ ایونز 2 بالا یو ټینوټینډا 3 بالا سلور ویلینګټن سلور بالا 15 او نګراوا 3 بال 15 رنزونه کړی دي 200 یو رنز چې کم دی زیمبابوے ورپسې هم پشل اورونو کې کړی دي او ټوټل ټیم د زیمبابوے اوټ شوی دی فضل حق فاروقی سلور اورونو کې یو کم دیر 2 وکټ خبالنګ کړی دی مجيب سلور اورونو کې دیر شو وکټ خبالنګ کړی دی فرید احمد ملک ډیر خراب بالنګ کړی دی درو اورونو کې 2 کم سروي خو وکټ هم 2 اشتلی دي وکټ لحاظ سره خبالنګ کړی دی خو نور اکانومي لحاظ سره ډیر زیات سکور ورکړی دی شرف الدین اشرف درو اورونو کې یو کم دیر شوي کټ یومنا خراب بالنګ عبد الله احمدزئی سلور اورونو کې 2 سلويخ رنزونه ډیر ورکړي دي خو وکټ 3 اشتري دي محمد نبی 2 اورونو کې 23 یو وکټه نبی 2 اورونو کې 23 ورکړي دي خو میچ چینجینګ وکټ چې کومه ده هغه نبی واغښتا چې د زیمبابوے کپتان سکندر رضا د بولډ کو کچره سکندر رضا نه وی بولډ نو د ډیر په سکندر رضا ډیر په اسانه باندې د افغانستان نه د میچ ګټلو د کیو ګوري صرف راشد خان نشته دي او نور نوجوان کې لړیانو ته هم موقع ورکړی چې هم کمپلیټ ایکسپوز شوی دي دا څه خاص بالنګ نه کړي راشد خان غیر موجودګۍ کې زیمبابوے افغانستان پسې په 210 رنزونو چې سکول پسې 200 یو رنز کړی دی جی نو دا مکمل سکور کارډو افغانستان دا سیریز 3-0 سره وګټلو 3 ټي20 میچونو چې درې وړه افغانستان وګټل